بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو د دې کس دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس به تاسو سره څه خبرې کوم. یا الله د دې روزي په خاطر یا الله ته د فضل الرحمن د جهنم د اور د جهنم د اور لګي کې الله یا الله د دې روزي په خاطر یا الله ته د فضل الرحمن د جهنم د اور د جهنم د اور لګي کې الله. عزتمندو، تاسو د دې کس دا ویډیو کتله چې دا په بیت الله شریف کې د خانه کعبې نه طواف کوي او دغلته بیا مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې کوم د خیری کوي. زه دغه بدقسمته او دغه منحوس انسان ته دا خبره کوم چې تا د الله رب عزت په کور کې ولاړې او په هغه ځای کې ولاړې چې کوم ځای ته مونږ په مانځه کې مخ کوو، یعنی د خانه کعبې خواته ولاړې او ته بیا د طواف په وخت کې خو چې کوم دی اول نمبر ویډیو کې دا د ریاکار کې چې خلکو ته پته ولګېږي چې دا انسان راغلی دی عمرې له او دا انسان راغلی دی په بیت الله شریف موجود دی. اول نمبر خو ستا ویډیو ته ضرورت نو. دویم نمبر چې ته ویډیو کې نو ته بیا په دغه کې یو ښه کار ولې نه کې، په دغه کې یو ښه دعا ول نه کې، د ځان لپاره د هدایت دعا ول نه کې. په دغه ځای کې هم ته بیا علماو ته بکواس کې، ستا په دغه ځای کې هم زړه صفا نه شو، ستا په دغه ځای کې هم په زړه کې ګن پروت دی، ستا په دغه ځای کې هم په زړه کې هغه پلیتي پرته ده. که ته د بیت الله شریف نه 1 لاک پیرې طواف وکړې او ستا په زړه کې دغه ګن پروت دي، ستا په زړه کې دغه نفرت د علماو سره پروت دي او ستا په زړه کې دغه پلیتي پرته وي، نو بیا ستا د طواف څه پیدا نشته دی. بیا طوافونه مه کوه. اول ځان لپاره د هدایت دعاګانې وغواړه، نو وروسته چې کوم دی بیا علماو ته او نور چاته چې کوم دی خیري کوه. د دې خلکو دا تربیت چا کړی دی؟ د دې خلکو دا ځینسازي چا کړې ده؟ په دې باندې تاسو هم پوهېږئ او زه هم پوهېږم. د وسې پورې به خلکو دومره بکواس نه کوو، دومره حد به نه کراس کوو، خو نن دیو د چا له من نیوله، د چا په نقش قدم باندې روان دي. مشر یې چې کوم دی هغه بکواسي دی، د خلکو نمونه بدلی، خلکو د سپک نمونه یادوي، خلکو د غلط نمونه یادوي. نو کشران به بیا خامخا داسې وي وایي چې څرنګې جرنده وي نو هغه شان یې وړه وي. نو دیو جرنده چې کوم دی هغه پسه ده، دیو جرنده چې کوم دی هغه خرابه ده، وړه به هم چې کوم دی خراب وي. نو الله رب عزت موږ له په صحیح طریقه باندې د عبادت کول توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.